د یو درېدل ولاړ دي او د خپل حق او چې کم سرکاري امور دي د هغې هم تپوس کوي چې دا پیسې چته ځي، پیسې کم ځای نه راځي. دغه حساب کتاب دا زما نوښاري د دې نوښار باشنده دی که تپوس شروع کو نو نوښار کې د هیڅ څه کمی نشته. یوه عسکري سیمنټ فیکټري او یوه چراټ سیمنټ فیکټري ځان له دنیا ده او دا ټوله صوبې ته د ډېر غټ بجټ او کاروبار دا 2 کارخانې ورکوي. نو زمان ای باندې FIR درج کړی د دې FIR اوس به جواب هم دی ورکوي او دا FIR به ثابتوي. خو یو ډېره لویه تماشه هغه کولو شو او دغه تماشه چته په روډ باندې په نظر راځي او دغه تماشه چته د ډیپټي کمیشنر په دفتر کې د فایلونه او رسیدونه او د لیټرو او د غیر قانوني ټینډرو هغه کیسونو د دې په صورت کې چته په اسسټنټ کمیشنرانو په دفتر کې ښکاري، چته په اجرو کې د جرګو په نظر کې ښکاري، چته همدقه خبرې او دا تماشه دا چته په کلبونو کې په نظر راځي او ډیره زر ده چې دا به د قوم ته د جلسو په صورت کې دا تماشه د دې نوښار او بیا د دې تحصیلونو دا به مختلفو علاقو کې د جلسو په صورت کې په نظر راځي. ګورو. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. نوښار کې تحصیل جهانګیرې د دې عوامي نمایندګانو سره لویه مسله جوړه ده او خلق تپوس کوي چې د عوامي نمایندګانو او د ټیمې ترمنځ اصل چې کوم حقایق دي هغه څه دي او اصل مسله څه ده. مونږ دې حوالې سره مختلف هغه ورځ باندې تلي وو د اکوړي دوره مو کړې ده، سیاسي چې کومه جرګه وه د عمایدینو چې کومه جرګه وه د مشرانو، نو هغې جرګې ته تلي وو. بیا هغې نه پس چې د مشرانو کم موقف دی او مشرانو کم تحریک ملاقاتونه دې حوالې سره د هغې خبرې هغه مو اورېدلې دي او بل طرف ته د انتظامیې د طرف نه چې کم تحصیل جهانګیري د هغې طرف نه چې کم FIR شوی دی هغې رڼا کې مونږ معلومات کړي دي. نو ما په دې باندې خبره ضروري ګڼله چې زه خبره وکم. تحصیل جهانګیري د ټیمې جهانګیري دا د نظامپور نه د غرونو نه راوالي دې طرف ته مصري بانډه او اکوړه خټک دې سوریاخیلو پورې وتړو پورې د دې ایریا راځي او ډېر لوی تحصیل دی. که مونږ وګورو نو د وسایلو اعتبار سره آمدن لحاظ سره دا مالامال دی، وسایلو نه مالامال دی. یو طرف ته غرونه دي او په هغه غرونو کې معدنیات پراته دي او په نظامپور کې یوه عسکري سیمنټ فیکټري دا ځان له یو غټه دنیا ده او پاکستان ټوبیکو کمپني د دې په حدودو کې ده. اوریجنل چې کومه مسله ده نو د اکوړه خټک د دې تحصیل به ووایو چې دا مرکزي ښار دی او د دې ښار نه په دې ښار باندې د ټیمې جهانګیري دارومدار دی. غټ بازار، غټ ښار، کارخانې، زرخیزه ځمکه. نو دغه وجه ده چې دغلته خلق هغه د خپل ټیکس د ټیمې نه چې کوم حصه ده هغه غواړي او د اکوړه خټک چې کوم چیرمنان دي، منتخب نمایندگان دي، دی په څو شیزونو باندې خپې ایښي دي چې کوم ګرمه ځمکه د اوریجنل مسلې دي د خلقو، نو په هغې باندې لاس ایښی دی او هغه یې رامخې ته کړي دي. یوه پکې غټه مسله دا ده چې دلته کې د ټیمې د طرف نه د خلقو ته سهولت نشته. دویمه خبره دا ده چې د دې اکوړه خټک دلته مخکې د دې ټیمې دفتر و، کمیټي وه او هغې هغه دفتر
نو مرکزی حیثیت مخکې نم لرلو څه وخت مخکې تاسو ته په دې شیشه باندې مونږ ښولي وو د ډېر لوی شور واویلا د چیرمنانو د طرف نه وه چې هیوي مشینریانې او سامانونه هغه په نیلام کېدل او هغه نیلامۍ باندې د اکوړه خټک د چیرمنانو خپه کېښوه او هغه یې ودروله هغې باندې سټیاډر راویستو هغې کې د ډېر وخت مخکې هیوي مشینریان یا ټویلونو سامانونه او بیا فرنیچر وې پکې نور څه درانه سامانونه او د هغې وینا دا ده چې دا اندر کاته دی خرڅ کړي او د هغه ورځې ته نیلامۍ ورځې ته هسې څه کباړ شیدونه پراته وو بس هغه سر یې والا برابرولو دویمه خبره دا ده چې د چیرمنانو دغلته کې چې کوم د بازار نه پیسې غونډېږي د لوډینګ انلوډینګ پیسې د پارکینګونو پیسې بیا د دې ټیمې په حدودو کې چې کوم د شګې غټ کاروبار دی چې هغې باندې پابندي ده ولاړ درنګونه دي او هغې نه باقاعده ټیمې پیسه غونډی خو د دې وینا دا ده چې فنډینګ کیږي ټیکس اخیستی شي حکومت ته نه جمع کیږي دغه وجه ده چې دی کله نه په دې شیز باندې خبره شروع کا نو معامله هغه نورم خرابه شوه بیا پکې د مرمت او تعمیر و مرمت کارونه چې راغل هغې کې نور مشران راغل او هغوی دغه شیز تپوس وکړو چې ورکاډر مونږ ته وښایي ورکاډر څه دی ته کار څنګه کې د فیزیبیلیټي رپورټ څه دی او تاسو کار څنګه کوئ دغې نه معامله هغه خرابه شو چې تاسو کار سرکار کې مداخلت وکړو نو کار سرکار کې خو مداخلت تپوس نه دی مداخلت دا دی چې یو څه شی کیږي او هغه په زور څوک ودرئ خو که غلط کیږي نو عوامو باندې د هغې تپوس کول کمیونټي باندې دا فرض دی او خاص کر عوامي نمایندګانو باندې چې دی به ولاړ او دی به د کار تپوس کوي خیر اف آی آر وشو او دې دپاره اکوړه خټک کې ډېره غټه جرګه چې هغې کې مولانا حامد الحق هم شریکو او نور چې کوم دغه ځای مشران دي پیر ذوالفقار باچا او د عوامي نیشنل پارټۍ مسلم لیگ نون او چې څومره دغلته کې سیاسي مشرانو نو هغوی د یوې ایجنډه باندې چې د اکوړي حق او د ټیمې چې کم اکوړه خټک سره د میرې مور سلوک دی او دلته نه پیسې وصولیږي او بیا د هغې په بدل کې مونږ له څه راکړي دي د هغې تپوس بنیادي طور باندې نو هغې باندې یو ډېر لوی احتجاجي تحریک هغه شروع شو او هغه مخې ته روان دی اوس پکې اف آی آر هم شوی دی نن چې کم منتخب نمایندګان و هغوی یو غټ وفد سره ډیپټي کمیشنر نوخار سره ملاقات کړی دی او چې کم هغوی سره د بد انتظامۍ بیډ ګورننس او چې کم کرپشن د لوډینګ انلوډینګ بنیاد کې کېږي لا هغوی سره کم ثبوتونه نو هغوی ډیپټي کمیشنر ته مخې ته کېښول چې زمونږ مسله اوریجنل دا ده او د تیر څه وخت نه د جانګیري ټیمې کې هغې کې بد انتظامی ده او اقربا پروری ده لاقانونیت دی او حالات هلته داسې دي چې خلقو ته څه فایده تر اوسه پورې نه ده شوې او ټیکس اخیستی شي د بورډونو ټیکس راځي د پارکونو ټیکس راځي او د هغې په بدل کې یوه خښته اکوړي خلقو ته د ټیمې د طرف نه نه دی ایښی شوی دا افسوسناکه خبره هم ده چې دومره غټ ښار د هغې نه دومره غټ آمدن راځي او مرکزي ښار کې د هغې کارکردګي هغه صفري نو خامخا به په دې باندې خلک غوسه کېږي دغه خبره باندې بیا چې کم منتخب نمایندگان دي دی حمایت الله معیار چې د بلدیاتي ادارو چې کم انتخاب شوی نو د دې بیا چې څومره ناظمان دي بلدیاتي نمایندگان دي د دې باقاعده یو صوبایي تنظیم موجود دی او د هغې حمایت الله معیار مشر دی نو حمایت الله معیار هغه سبا را روان دی نوخار ته د نوخار دوره به کوي کوړي ته به ځي او دغه نمایندګانو سره به د یکجهتۍ اظهار کوي او هغوی سره به ودرېږي په ګرم میدان کې او هغه هم تپوس له را روان دی چې زما نمایندګانو سره
د میرې مور سلوک ولی کیږي او زما نمایندګانو سره امتیازي سلوک ولی کیږي او دلته کې بیډ ګورننس ولی دی دا یو غټ شکل دی اختیار کو دا تحریک او دا خبره به ټوله صوبې ته رسي زه ګڼم چې اکوړه خټک کې منتخب نمایندګانو کم تپوس شروع کو او د دغې په بنیاد کې کم رد عمل راغو دا کم یو تحریک شکل اختیاري نو دا صرف اوس ټیمې جهانګیري پورې محدود کېدیم نشي دغه اوازونه به د دې صوبې مختلفو تحصیلونو نه هم راپاسي او هلته به خلک د دې څیزونو تپوسونه کوي چې ټیکس هم راخیستی شي او دا ټیکس ځي کوم ځای ته او دا جمع کېږي څنګه او دا چې راجمع شي خلکو نه واخیستی شي نو د دې جمع کېدل د هغې طریقه کار څه دی او معدنیات څه شی دی او د شګې پیسې څه دي او د کارخانې څه دي د بوټ څه دي نو یو معمولي انا او یو معمولی د انتظامیې د هغې چپقلش د عوامي نمایندګانو هغې یو ډېر لوی تحریک اټومیټک هغه جوړ کو چې هغه ټولې صوبې ته هم ښکاره شو خورېږي به دا نن جهانګیري کې دا مسله ده نو دقه اواز دا زه ګورم چې د نوخار او پبو تحصیلونو کې هم بازګش کوي او اورېدو کې راځي د دې تپوسونه د دغې معاملې نه پس دا اوازونه د تحصیلونو نه مختلفو ځایونو نه راوچتېدل شروع شوي دي ګرانو کتونکو د جهانګیري تحصیل که مونږ وګورو نو دا غریبه تحصیل نه دی صوبایي حکومت بیل فنډ ورکوي او د دې خپل آمدن هغه کروړونو کې دی خو بدقسمتۍ سره د تیرو 10 کالو نه په دې جهانګیري کې دی د ټیمې د سطحې نه سرکاري سطح باندې ټیمې داسې څه منصوبه نه ده ورکړې خلقو له چې هغې نه خلقو ته فایده ټیمې سطح باندې د روزګار څه مسله نشته بس صوبایي حکومت نه پیسې د ټیمې ته غمزي په تنخواګانو کې او چې کمې د دوی خپل د ټکسونو راغونډېږي نو د هغې خو اړو حساب کتاب نشته دغه وجه ده چې کوم عوامي نمایندګان دي نو هغوی نه خلق تپوس کوي او هغه عوامي نمایندګان بیا خامخا به مخکې په دې باندې خبره کوي چې یاره زمونږ دا پیسې زمونږ آمدن زمونږ کارخانه مونږ چې کومه خبره کوو د تیر څه وخت نه نو ما دا هم واورېدل چې د معدنیاتو حوالې سره د آمدن حوالې سره وسایلو نه مالامال نوخار حوالې سره او زمونږ شګه زمونږ کاڼې زمونږ کارخانه د دې ماته فایده څه ده د دې د تحصیل ته څه فایده ده یونین کونسل ته یې څه فایده ده ویلیج کونسل ته یې څه فایده ده دغه تپوس دا خپله یو تحریک دی او هغه اوازونه چې مونږ 1 کال 2 کاله مخکې 3 کاله نه مونږ دا اواز کو مسلسل مخکې به مو په اخبار کولو او چې سوشل میډیا راغه نو مونږ دا اواز مسلسل کو چې زما د عربونو روپو کارخانې د عربونو روپو انډسټري د کولې نه ډک غرونه د شګې نه ډک سیندونه د سونې نه ډک غرونه د سونې نه ډک سیندونه تیل ګیس او زراعتي ځمکه اوبه د دې باوجود زما ځوان د دې علاقو نه د سعودي عرب او د کویت په میرو کې نکونه غورځوي سرګنجې کوي او اورېج کېږي او بیا راځي او اورېج کولو پس هغه واده کوي او بیا ځي او بیا راځي عمر پې تېري او بیا دلته ځان له د کاروبار کوشش کوي او هغه کاروبار ته تحفظ نی حاصل نو دغه خبرې اوس باقاعده د تحریک شکل اختیار کو دا روته او خلق تپوس کوي مونږ په دې باندې دغه یو چې دا د دې تپوس پکار دی دقه د تیرو 10 کالو نه مونږ ته په مختلفو ورکشاپونو کې ټریننګ سنټرو کې ټریننګونو کې ان جی اوز دا اواز راوچتوي چې عوامي نمایندګانو لم تپوس پکار دی او شهري لم تپوس پکار دی چې چېرته خښته کې کېږي چې هغې کې خپل شراکتداري وکړي چې هغه خښته پخه ده که دا خښته کچه ده سیمټ څومره اچولی شي ورک آډر څه دی دغه تپوس آګاهي هغه باقاعده خلقو ته راغو او چې خلقو یې تپوس وکړو نو دوم یو مسله ده آیندې دپاره به د دې سدباب لار بندېدل خو قدم څوک کیدي قرباني څوک ورکوي مخې ته روځي نو بیا ورپسې شاته لین لګي او تحریک شروع کیږي اکوړه خټک دغه چیرمنان دغه منتخب نمایندگان سیاسي قائدین چې څومره
قوم دی دا د خراج تحسین مستحق دی چې دی تپوس وکړو د یو درېدل ولاړ دي او د خپل حق او چې کم سرکاري امور دي د هغې هم تپوس کوي چې دا پیسې چته ځي پیسې کم ځای نه راځي دغه حساب کتاب دا زما نوښاري د دې نوښار باشنده دی که تپوس شروع کو نو نوښار کې د هیڅ څه کمی نشته یوه عسکري سیمنټ فیکټري او یوه چراټ سیمنټ فیکټري ځان له دنیا ده او دا ټوله صوبې ته د ډېر غټ بجټ او کاروبار دا 2 کارخانې ورکوي نو زما نوښار له یې څه ورکړي دي ښه بیا تحصیل جهانګیرۍ مونږ خبره کوو نو تحصیل جهانګیري کې جی عسکري سیمنټ فیکټري موجود ده تحصیل جهانګیري کې نورې غټې کارخانې خو پرېږده خو دا یو څو غټې کارخانې درته ښیمه چې دا دغلته ماربل انډسټري ده دغلته هغه ټایلونو چې کوم کارخانې دي هغه دغه والا دا ټایلونه جوړوي بل ورسره پاکستان ټوبیکو کمپني اکوړه خټک د اکوړه خټک له دې کارخانې څه ورکړي دي د لوګي او د اوبه زنګالود کې اوبه خرابې کې د هغې په بدل کې اکوړي خلقو له څه ورکړي دا تپوس د خلقو له پکار دی دا هم د عربونو روپو غیر ملکي کمپني او غیر ملکي پراجکټ دی دلته کې ډېر غټ بزنس کوي او حکومت له هم غټ بزنس ورکوي او علاقې له صوبې له هم ورکوي خو اکوړي او د دې جهانګیري دی له به هم د دې څه دغه بدلوي او ورسره بیا دې سره جي دغلته نورې وړې کارخانې د ډریپینو فیکټرۍ د تختو کارخانې فرنیچرو کارخانې دا خو وړې دي بیا دې سره د بورډونو چې کم ټیکسونه راځي د پارکونو کم ټیکسونه راځي مال مویشي کمې ټیکسونه راځي بیا ورسره د هغه ښکته چې کم ریړې میړې لګي د دې کم ټیکسونه دي نو ډېره لویه یو عجوبه ده او یو تماشه ده چې دې ټایم کې کولاو شوه او د دې تپوس شو نو زه وایم چې جهانګیرۍ دا غریب هم نه دی دا وسایلو نه محروم هم نه دی وسایل دي او قیمتي وسایل دي ورسره معدنیات دي ورسره کارخانې دي ورسره خو که د دې خلقو تپوس وکړو او دی منیج کل او د دې صحیح طریقې سره د دې ټیکس راغو او حکومتي خزانه کې جمع شو نو په جهانګیري تحصیل کې به یو ملازم هم بغیر تنخواه پاتې نشي او زه ګڼم چې دا یو تحصیل د دې ټولې ضلعې دپاره هم کافي دی دلته په شناختي کارډ هم بیا خلکو ته پیسې میلاویدی شي خو انتظام نشته او په کوم شیز چې خلکو تپوس وکړو خلکو خپې کېښوي او منتخبو نمایندګانو او سیاسي مشرانو کوم چې د دې ټول سیستم روح روا دي او چلولو والا خلق دي هغوی تپوس وکړو نو ای باندې فیار درج کړی د دې فیار اوس به جواب هم دی ورکوي او دا فیار به ثابتیم خو یو ډېره لویه تماشه هغه کولاو شو او دغه تماشه چته په روډ باندې په نظر راځي او دغه تماشه چته د ډیپټي کمیشنر په دفتر کې د فایلونه او رسیدونه او د لیټرو او د غیر قانوني ټینډرو هغه کیسونو د دې په صورت کې چته په اسسټنټ کمیشنرانو په دفتر کې ښکاري چته په اجرو کې د جرګو په نظر کې ښکاري چته عمدقه خبرې او دا تماشه دا چته په کلبونو کې په نظر راځي او ډیره زر ده چې دا به د قوم ته د جلسو په صورت کې دا تماشه د دې نوښار او بیا د دې تحصیلونو دا به مختلفو علاقو کې د جلسو په صورت کې په نظر راځي ګورو به چې سبا حمایت الله معیار هغه کومه تماشه او کومه جرګه په دې نوښار کې لګی خلق د دې خبرې هم انتظار کوي ډیره مننه الله په امان